نو قرآن مجید دا سورتونه په دو باندې تقسیم دي، مکی سورتونه او مدنی سورتونه. نو مکی سورتونه دې ته وایي چې د هجرت رسول صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوي، هر ځای کې چې نازل شوی دی، خو چې د هجرت رسول نه مخکې نازل شوی دی دې ته مکی وایي. او د هجرت رسول نه چې کوم وروستو نازل شوي دي هر ځای کې چې نازل دي، مکه معظمه کې ولې نازل نه دی، خو چې د هجرت رسول نه وروستو دی نو هغې ته مدني وایي. د مکیو نښه دا ده چې عام طور سره پکې د توحید مسله او د اثبات د آخرت مسله پکې ذکر کیږي او په دې باندې دلایل قایمیږي. او مدني صورتونو کې چونکې نبی کریم مدینې ته د راتلو نه وروستو اسلامي حکومت ساز کو او اسلامي سټیج ساز کو، نو د اسلامي حکومت لپاره د اسلامي دستور ضرورت و، د اسلامي قانون ضرورت و. نو چې څومره مدني صورتونه راغلي دي نو هغې کې احکام ذکر شوي دي، دفعات د شریعت پای کې ذکر شوي دي، قوانین د شریعت پای کې ذکر شوي دي، یعنی دا د شریعت د نظام دپاره آیین دی. بیا دا مدني صورتونه، نو دا مدني صورت